د ټبرې د ګردو اپریشن دی او د 10 لکو ګاډې پاته لکه خرڅوي نو بس چې حاجي صاحب پسې ورو دانګي چې دا ګاډې ترې نه والو. مونږ ته د دې سوداګانو وایه چې مجبوره سړی مومو او په ارزان ریټ باندې ترې نه څیزلو. عثمان رضی الله تعالی عنه خبر شو په هغې سړي پسې لاړو، وی دا کویې را باندې را خرڅ کړه. وی صحیح ده، په 35,000 درهم یې ترې کویې واغست، 15,000 درهم یې ورکړل او کویې یې ترې واغست. راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو ته وقف کو، وی فری راځئ اوبه تسکئ. راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی د الله حبیبه تا چې هغې کس ته ویلي چې دا کویې راکه الله به په جنت کې یوه چینه تاله درکوي، نو وی دا چینه به ما ته میلو شي که دا کویې زه والم او مسلمانانو ته وقف کم؟ امام الانبیا ورته یو الله به یې تاله درکوي. وی هغه کویې مې اغستی دی او مسلمانانو ته مې وقف کړی دی. سودا دا سودا وزن لی د اخرت ګټه وکړله. دنیا کې کویې واغستو په 35,000 درهم باندې او هغه مسلمانانو ته وقف کو، ځکه د نبی علیه السلام د خولې نه اورېدلي و چې الله به جنت کې یوه چینه درک. ماله د جنت چینه پکار ده. دنیا کې مونږ چینې ګورو خو ځان له د اخرت فکر هم پکار دی، ځان له د اخرت فکر هم پکار دی، د اخرت سوچ هم پکار دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د جمعې ورځ ومانځله راته مسجد نبوي ته، داسې ښکلی پاک دور. نو د عباس رضی الله تعالی عنہ د کور ناوګی وه، هغه مسجد نبوي طرف ته وه. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې ترې نه راته نه هغې ناوګی نه وینه راوبیدله او د ده په کپړو ولګېده. ابر چرګوړي یې لال کړي وو، نو وینه راوبیدله او د ده په کپړو ولګېدله. سمدستي حکم وکړو دا ناوګی د دې ځای نه ختمه کړئ، دا غلط ځای ته لګېدلې. خلک مسجد ته ځي راځي، په 22 لاک مربع میل حکومت کې هغه ته ناوګی لرکول سو وی لرې کړئ دا ناوګی. او لاړو کپړې دوباره بدل کړي او مسجد نبوي ته راغی. چې مونځ شو عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وایي تا ناوګی لرکړې زما د کور هغه ویاو. عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وایي زما دې د الله په ذات قسم چې دا ناوګی خپل نبی علیه السلام لګولې و، ما دا ځکه نه لرکوله. ښه ده تا چې نن کومه ناوګی نړولې ده زما دې د الله په ذات قسم چې دا د دواړو جهانو سردار لګولې وه، ما ځکه دې له ګوتې نه وروړلې. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وی عباسه اوس په ته زما په اوږه ودرېږې او دا ناوګی به دوباره کلکو. ښه امیر المؤمنین ودرېد، په 22 لاک مربع میل حکومت کوي او ولاړ دی او هغه پې د پاسه ودرېد او هغه ناوګی دوباره ککړه. وی څوک چې هغه ناوګی نړۍ چې کومه امام الانبیا لګولي نو د هغه به دا حشري بیا نو هغه ته وی ودرېږه زما په اوږو دا ناوګی دوباره کلکه که. ما ته پته نه وه چې دا د امام الانبیا د لاس لګولی شوې ناوه ده. دا ما ځکه وګڼل، ځکه لر کړله. حکومت هم کړی دی خو ځان ته یې اخرت هم یاد ساتلی دی، ځان ته یې اخرت هم یاد ساتلی. حکومت یې کړی دی خو ځان ته یې اخرت یاد ساتلی. یو ورځ د ډوډۍ پروګرام وکړه که نه، خلق راغی روټۍ له، یو کس پکې لږ یو په چپ لاس یې روټۍ خوړله. دی پسې راغی وی ته ولې دا په چپ لاس روټۍ خوري؟ وی دې لاس ته مې وګوره که نه، پلاني جهاد له تللی وم هلته رانه دا